عزتمند مسواک استعمالول څنګه چې یو سنت عمل دی، دغه شان د دې سره سره په دې کې جسمانی طور باندې هم ډېرې فایدې شته. جدید تحقیق هم دا ثابته کړې ده چې د مسواک په استعمال سره انسان د خولې، غاښونو، معدې او نورو ډېرو بیمارانو نه محفوظ کیږي. بل دا چې د موجوده ډاکټرانو تحقیق هم دا دی چې په سلو کې 80% مرضونه انسان ته د معدې او د غاښونو د خرابوالي په وجه باندې پیدا کیږي. ځکه چې کله مسواک نه استعمالولو په وجه باندې د غاښونو په منځ کې د خوراک اجزا بدبوی پیدا کی او په اورو کې د دې په وجه باندې زخم پیدا شي، بیا د خوراک کولو یا د لاړو تیرولو سره د زخم دغه پیپ او نوونه دا معدې ته لاړ شي، چې دې په وجه سره انسان د معدې مختلف بیماری پیدا کیږي او ورسره دماغي او نفسیاتي مرضونه، د سترګو مختلف مرضونه هم پیدا کیږي. دغه وجه ته کم کس مسواک استعمالي نو هغه به خامخا د معدې په څه نه څه بیماری کې ضرور مبتلا کیږي، یا به دغه شان نورې بیماری د غاښونو وغیره بیماری دا به ورته خامخا لاحق کیږي. یو واقعه علماء ډېر عجیبه واقعه ذکر کړې ده. د امریکې یو کس هغه د خپل اسلام وروړلو واقعه ذکر کړي چې ما اسلام څنګه قبول کړ. نو واقعه داسې ذکر کوي ما ته د غاښونو د اورو داسې لا علاج بیماری پیدا شوه چې د هغه ځای ماهر او سپیشلیست ډاکټران زما د علاج نه عاجزه شو. اخر دا چې د امریکې د غټو تکړه ډاکټرانو یو کمیټي په دې باندې کېناستله او د ما سره د انساني همدردۍ په بنیاد یې ما ته څه دوی جوړه کړله او رایې کړه چې ته دا استعمال کا، په دې سره به ستا په مرض کې څه نه څه تخفیف راشي. کله چې ما دا دوی را واغېستل او کور ته را روان شوم نو په لاره کې مې د یو مسلمان دوست سره ملاقات وشو. هغه رانه تپوس وکړو چې چېرته تللی وې؟ ما ورته ټوله واقعه او دا مرض مې ورته بیان کړ. نو هغه زه د نورو مسلمانانو له بوتلم کوم چې دغه وخت امریکې ته د اسلام خورولو دپاره راغلي وو چې هغه تبلیغیان حضرات وو. موږ د هغوی سره ناست وو. څه وخت پس دغه ټول مسلمانان د اودس کولو دپاره پاڅېدل، د ټولو سره مسواکونه خپل غاښونه پې صفا کول. ما چې د دوی سره دا مسواکونه ولیدل نو زه ډېر حیران شوم. تپوس مې وکړو چې دا لرګي دا د څه شي دي او د څه دپاره تاسو استعمالوئ؟ هغوی راته وویل چې دا زموږ د پیغمبر علیه السلام یو سنت عمل دی، په دې سره د مانځه اجر زیاتېږي او نور ډېرې اخروي او دنیوي فایدې دي پکې، او ورسره د غاښونو او د اورو دپاره هم ډېره فایده مند دي. هغوی مالم یو مسواک راکړه، ما هم استعمال کړه. زه د دوی سره یو څو ورځې پاتې شوم او دا مسواک به مې استعمالو. 8 ورځې پس زما د غاښونو د اورو بیماري تر ډېر حده پورې ښه شوې وه، چونکې دې ډاکټرانو راته ویلي چې 8 ورځې پس به د معاینې دپاره راځې، چیک اپ دپاره به راځي. نو زه هلته ورغلم. هغوی چې زما معاینه وکړه نو ډېر خوشحاله شو چې زمونږ په دوایۍ سره ډېره خطرناکه بیماري د دې نه ته شفا حاصله شوله. ما چونکې د دوی دوی د سره استعمال کړې نه وه نو هغه ټوله دوی مې ورته په میز باندې کېښوده چې دا ستاسو دوی. ما د ستاسو دوی بیخي نه استعمال کړې. هغه دوی هغه شان سالمه پرته وه چې ډاکټرانو ولیدله چې زمونږ دوی هغه پوره په پوره پرته ده، ده نه ده استعمال کړې. نو ډېر حیران شو، تپوس یې وکړو چې تا دوی هم نه دی استعمال کړې، نو دا شفا او دا صحت درته څنګه میلو شو؟ نو ما چونکې د ځان سره هغه مسواک وړو هغه مې ورته وښودو او ورته مې وویل چې ما څو ورځې صرف او صرف دا مسواک استعمال کړی دی، د دې په وجه راته شفا حاصله شوله، صحت راته میلو شو. هغوی چې دا مسواک ولیدو نو نور هم ډېر زیات حیران شو او د هغه مسواک نه تصویران هم واخیستل او په دې باندې ساینسي او طبي تحقیق شروع کړ چې په دې مسواک کې کوم اهم مواد دي چې د غاښونو او اورو له علاج بیماري ورسره ښه کېږي. دغه کس وایي چې کله ما د اسلام دا پاکیزه مذهب ولیدو او د دې په هر حکم باندې او په هر حکم کې مې دنیوي او اخروي فایدې ولیدلې
نو زه ډیر مجبور شوم او ما اسلام قبول کړ، اسلام مې وروړو، په اسلام باندې مشرف شوم. نو مسواک کې حاجتمندو ډېرې فایدې د روایتو کې راځي، د مسواک او یا فایدې دي، زر به انسان بوډا کېږي هم نو. او د ټولو نه غټه فایده د مسواک دا ده چې د زنکدن په وخت کې به تا ته الله پاک کلمه شهادت نصیب کوي.